د دنیا د خزو حسن دیخوا ګورئ دیخوا ماته ګورئ ماته لیونیان مونږ ټول یو دا د دنیا د خزو حسن بنوټی دی بنوټی دیخوا ګورئ سرخی پاوډر نکونه وګده یاغه پالش په ومږي وورئ کوم خزو چې ناخون پالش لګولې کومونس کې یو داسې نه کیږي او که غسل کې شي غسل نه وځي دا ټولي پلیتی ګرځي ماته وګورئ نو زمونږ د خزو حسن بنوټی د شپې چې وګورئ ته به پریدا ساره چې وګورئ ته به خره ده چرته سپو سټلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دیخوا وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډې پرنګ سره کړي نه قدرتی به شونډې سری سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې توي خال به د څه سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول اللہ چې د جنت د حورو خال با د دوو سترګو په منځ کې لا اله الا الله محمد رسول الله تابع خالی نور خستواله به څنګه نور خستواله به داس پیغمبر چې د معراج پشپ جنت تلاړو جنت کی ګوري را ګوري پدی کی او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای څه چل دیو کو څوکه وې ز پدی جنت کې د امت لچ کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغی نوکر یما ویدارنا دا چشی وشوا ویدارنا دا دی وشوا چی ما دا سردار ولیدو نو مسکی شم لمی خوشحال شو نو پا مسکی توب زما دا غاخونو اگا چمک پتا سو پریوتو نو زکا پیت وارخطا شوی چی جون نورا تجلی دا جبریل وردوی چی محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دیخوا ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوان خبره ده چې د دنیا د خزو نخره ستا ته پورته کې او د جنت حورې بستا نخره پورته کوي ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزې بستا ناز برداری